پوه شوې. زمونږ خو ماشاءالله امام هم نه وي لاړ اقامت ورپسې شروع وي. ته څنګه په دیګه ګاډی سټارټ کړي بې موبلینو او بې پټرولو؟ دا ډېره غلط عملونه دي زمونږ د عوامو. عوام زمونږ دی په جومات کې د خپل اختیار دی. د استاد ادب او احترام زمونږ په معاشره کې نشته. او بیا کوم امام چې تنخواه ښیي که نه په هغه خو نور هم چړ ورځي دی پکې لا تنخواه هم ډېر علي. نو دا امام له په مصله ولاړ نه دی مقتدیانو بیا اقامت شروع کړي. هلکه صبر وکړه وی چې ټیم پوره دی. دا ټیم داسې هم نه پوره کېږي چې په باندې شنو اوس ته 15 نه که 16 شنو ډاس کړي څوک. نه دا څه خبره ده. د ټیم پوره خو دا مطلب وي چې شپږ اته منټه نور هم صبر وکړه چې تکبیر الله کې د محلي ملګري برابر شي. د پیغمبر علیه السلام په وخت کې خو دا ونه چې ټیم په ټیم سیکنډ په سیکنډ به ګړی کې وي چې قد قامت الصلاه او بدرېدل. دا به کې وو هغه وخت کې الفجر ګړی وي. خو رسول الله مبارک به کتل صف ته چې ملګري به برابر شي بس بدرېدل. نو بس زمونږ عوامو خره بار تړلي ته به وایه ته څوک پټوي چې راشي نو ټیم په بیا نه تېرېږي. او هر یو ټیم ته ګوري استاد جي ټیم پوره دی استاد جي ټیم پوره دی. او بیا ماشاءالله چې سپینګیري مشران بوډاګان دا په کم جومات کې وي هغې نه خو امام صاحب غریب ډېر زیات تنګ وي. کور کې ته یا بی تنګ وي دلته ته امام صاحب تنګ وي. هغه خو هر ټیم هلکه چې ته بار بار سټ دې ماتېږي ډز چې بره ګړی ته ګورې او بار بار وایي چې استاد جي ټیم پوره دی. نو دا استاد جي په ټیم نه پوهېږي. دی په دې پوهېږي چې دا مونځ مات شو که مات نه شو. دی په دې پوهېږي چې د سهو لازم شو که لازم نه شوه. دی په دې پوهېږي چې رکعت وګډ کم که لنډ کم. دی په دې پوهېږي که دومره پورې غلط شم نو سجده سهوه به څنګه کوم. په دې باندې پوهېږي چې ته پیدا شوې تا ته بانګ ووې. په دې پوهېږي چې ته مړ شې په تا خاورې واړوي په تا بیان وکړي. په دې هر څه پوهېږي او دا ګیس په دې نه پوهېږي چې ټایم پوره دی که نه. نه نو لکه انصاف پکار دی که نه. د عوامو له خو د خپلو امامانو سره ډېره ګزاره پکار ده. دا خو ښکلي ښکلي امامان دي ماشاءالله پلاستیکي کمزوري کمزوري دي غریبانان. او څه پې بوډا صاحب او حاجي صاحب غوسه م شروع کي او کله کله ورته وایي تنخواه خو په ټایم ولې وي منزله په ټایم نه راځي. نو هغه امام غریب هم وایي چې یاره به دا کم ضلالت ته دې تړلی یم. پوه شو که نه. امامان او تنخواګانې زموږ څه تنخواګانې خو بس الله دې خیر وکړي. نو عرض دا دی چې د امام او د مقتدیانو خو یو ښکلی ژوند پکار دی. ته ګوره د هر امام نیمو مقتدیانو سره نه لګي او د هر مقتدي د خپل امام سره نه لګي. دا حال دی. کور کې به په شیشه باندې چرګه نه تختی خو دلته امام ته په تماشه بورډ راخي. هغه امام ته چا وي چې استاد جي ته دا دعا نه پس مون نه پس مخ راوړی دعا کې دا ته څه وی زم چې یا الله دا څنګه خیر او شرم ته څه دي کینولې هم دقسې دی شرم ته کینې. وی بیا څه وي بیا وایم چې څومره تنخواه زما ده یا الله دې ټولو له صرف د دې برابر ورکړي. بیا ورته وي تاسو کې کم سړی دې خبرې ته تیار دی چې دا کمه تنخواه زما ده الله دې تاسو له هم دومره پیسې درکړي سیوا نه. نو په کومو پیسو چې تاسو د دې نه راځي چې الله یې تاسو له درکړي نو تاسو بیا ماله ولې راکوئ. پوهېږئ په خبره. کله کله امام وایي 5000 روپۍ د تنخواه هغه هم شاټ شوی د ویلا نشته. حاجي صاحب به وي غنم او جوار خرڅوي بیا به راکوي. نه غریب که چې ته هسې هم پټه کرئ منګوړه ورته ختلي نو مولوي صاحب داسې کته بره ګوري چې لکه جوړ 5000 یې راوباسي. نو عرض مې دا کو چې یو خو د منځونو دغه حال دی یو د جوماتونو د ائمو دغه حال دی. خو مقصد دې باب کې دا دی ویقیمون الصلاة